تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو، عزتمن شئ. او انشاءالله تاسو ته خو پته لري چې زمونږ د ویلیج کونسل زړې مینې نه عزیز آباد نه په ګڼ تعداد سره ملګري راوتي دي او انشاءالله دا د پرویز خټک بابا قیادت باندې به روان وي او جی تیره ته به اسلام آباد ته ځان رسو که خیري. او په دې میشن باندې زمونږ مقصد دا دی چې د عوامو سره کم ظلم روان دی، نو ملګرو ټولو ته دا یو پیغام دی زمونږ چې راوځئ او د خپل حق تپوس وکړئ. او ډیره مننه ستاسو، شکریه ادا کوم ستاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لومبۍ خو زه د میډیا والا شکریه ادا کوم چې په داسې مشکل حالات کې زموږ د عوامو نمایندګي بالا افسرانو ته پوره پاکستان کې بلکې ټولې دنیا ته ورسوي. زه به نن جلسې والي سره دا خبر وکړم چې که تاسو دا کیمره وګرځوله نو زموږ د پی کې 61 نه په ګڼ شمېر تعداد سره دنیا عوام راوتی دی او را روان دي څه مخکې دي. نو مونږ دا نن جلسه چې کوم ده دا مونږ کامیابول غواړو اور د پی ډي ایم اور خاص کر د امپورټډ حکومت خلاف یو مونږ. نو مونږ دا زمونږ د عوامو دا رایه ده چې د پی ډي ایم د جلد از جلد د اوټونو د انتخابات اعلان دی وکړی شي، نو دود به دود شي اور پانی به پانی شي. د کم مشکل حالات سره دا حالات را روان دي اور ګرانی ورسته ورځه سیوا کیږي اور چې کوم دی په عمران خان باندې زمونږ د پی ټي آی چیرمن صاحب په هغه باندې دا دې تنقید کوي چې دا د مطلب دا د ګرانی د په وجه ده، د په وجه نه ده. حالانکه که تاسو وګورئ د آی ایم اف سره معاهده عمران خان نه کړی، دی په عمران خان راړی چې په عمران خان دی راړی نو حکومت په عمران خان ته پرېښې وی، ګرانی خو هغه نه راوسته، دی د خپلو جیبونو لپاره ګرانی راوسته او عوامو نه چې کوم مشکلات کې وو په نور مشکلات کې کړو. نو موږ دا غواړو چې انتخابات دی جلد از جلد وشي، دود به دود شي، پانی به پانی شي اور جناب عمران خان اور پی ټي آی به برسر اقتدار کې 2/3 میجورټي سره راځي انشاءالله اور پاکستان به ترقي کوي انشاءالله. د آی ایم اف نه به موږ څنګه خلاصېږو؟ د آی ایم اف نه به یو ذریعه شته چې هغه موږ له الله پاک د عمران خان په شکل کې راکړې ده اور هغه د خواهش و، هغه دا یو رول جوړ کړی و چې موږ د آی ایم اف نه قرضه نه الو، چونکې چې کله عمران خان د دور اقتدار نه تلو نو تاسو ته په خزانه کې اوخالو، چونکې ټولې میډیا والا هم راغستي وو چې 22 ارب ډالر عمران خان پریښي وو. اوس هغه راغلی هغه ګراف رالو 7-8 ارب ډالر ته. ولې د عمران خان په دور کې خزانه دی ډکیږي او د امپورټډ حکومت په دور کې دی خزانه کمیږي؟ نو آیا د ښکارا پہچان دی د جناب عمران خان اور که د دې لیډر دې عوامو قدر ونه کو نو بیا به ډېر زیات افسوس او ارمان خو بیا به سوي نه. نو موږ ته خدای پاک یو تجربه کار لیډر را کړی دی اور موږ عوامو له پکار ده موږ دې بھرپور سپورټ کو اور انشاءالله دې پیره به بیا 2/3 میجورټي سره راځي. ماشاءالله هر قسمه قدرتي وسایلو نه مالامال دي، بیا موږ ولې مجبوره شو او موږ آی ایم اف ته ځو؟ صحیح حکومت موږ په لاس نه راغلی که نه، صحیح حکمران موږ له خدای را نه کړو. یو عمران خان راغلی چا پرې نه خو کله ورسره یو پالټي اړمي کله بله پالټي اړمي چې بای دا نه ده دو عمران خان کل کې پرې نه خو دو چې بالکل اوپنلی عمران خان پریدي نو عمران خان به دې ته د خپل تجربې د خپل ټیم چې کومه کارګردګي را پته وړاندې کړي، خو چونکې ټولو پورې نښتې دي ولې چې ټولو دکانداري بنده شوې وه. دا دي غله د عوامو نه وینې وسکلې اور عوام چې کوم دی زندګۍ سره ډېر زیات مشکل حالات سره دوچار شو او د مشکل حالاتو سره یې مخ کړو عوام. نو دا د غلو د لاسه او خاص کر د پی ډي ایم او د ټول حکومتونه چې کوم دي د نورو پارټۍ یو ځای شوي دي او د عمران خان خلاف دي اور عمران خان وایي چې به یو نه پرېږدم. انشاءالله د یو نه به د یوې پای حساب علي که خیر انشاءالله اور که خیري زموږ د توقع ده او نننۍ جلسه هم کامیابه ده. بهرحال عمران خان به موږ ته بیا چې دې نه پس بیا کله وي موږ به حاضرېږو په ګڼ شمېر تعداد سره او زموږ سره ډاکټر کرامت صاحب هم دی، د هغه کلیوال صادق ملکري ټول ملګري موږ سره دي اور انشاءالله که خیر پاکستان به ترقي کوي. پاکستان زنده باد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن زموږ د کم جلوس چې دی دا زموږ د EC2 میرا مصری بانډا د ټول تنظیم د ملګرو په مشترکه کوشش باندې کامیاب دی او موږ د پی ټي آی نه د بی ابراهیم خټک صاحب نه او د پرویز خټک صاحب نه ډېر زیات مطمئن یو ځکه زموږ په علاقه 13 کالو کې سیاسي ترقیاتي کارونه نه شوي. الحمدلله ډېر تیزی سره پکې زموږ ترقیاتي کارونه روان دي، که هغه د روډونو حوالې سره دي، که د ګیس حوالې سره دي، که نور کوڅې نالې دي او که د بجلۍ حوالې سره دي،
نو الحمدلله زموږ ملګري ته ډېر خوشحاله دي او دغه تاسو وینئ چې هغه یا جوش جذبه چې کوم دی نو تاسو ته ښکاري نن نو او موږ نن د دې امپورټډ حکومت خلاف د عمران خان صاحب په کال باندې دا ټول ملګري اسلام آباد ته روان یو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول د پاک نیوز نو شهره موږ شکریا ادا کوو چې په داسې وخت کې موږ سره سات راکړو. ډېر مشکور یو په داسې سخت وخت کې داسې ګرمۍ کې دې موږ په دې خبره خراج تحسین پیش کوو ځکه چې دې عمر لګیا زموږ لپاره هله ځلې کوي منو چې موږ هم راوت یو د خپل اولاد دپاره خپل ځان دپاره د خپل ځمکې دپاره ځکه چې نن زموږ کم معیشت تباه شو نن موږ سره کم زیاتې وشو نن زموږ کم خلک تباه برباد شو زموږ غریبه طبقې له نه تیل میلاویږي نه غوړي میلاویږي نه چینی میلاویږي هغوی له هېڅ قسمه سایسونه هېڅ قسمه سهولیات نس بنیادي دغه څیزونه شته. نو موږ اوس دې حکومت له دا اپیل کوو چې مهرباني وکړي زموږ د عوام پرېږدی چې په کم حال زموږ ته غنوی پاکستان واپس راکړي او پرانا پاکستان زموږ نه دی پکار. موږ له عمران خان دومره قدر راوستو موږ خو وایو چې موږ اول د په موږ ګراني راوسته موږ هم پی ټي آی والے موږ به چې ګراني ده خو چې کله دا نور د امپورټ حکومت وکړو نو موږ اوس وایو چې کاش عمران خان هم چې ستا د خپې خپل کو څه وکړو. نو اوس دا ټوله زه ریکویسټ کوم ملګرو ته چې کم کسان زموږ دا نیوز ګوري مهرباني وکړئ روزئ او دا موږ سره بھرپور احتجاج کې موږ سره شرکت وکړئ او انشاءالله کې خیر عمران خان به بیا بار اکسیت سره راولي انشاءالله. توان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راټوپیا لکه ما ته پخکر کا څنګه اجازه ورځ نن زمونږ انشاءالله تعالی اسلام آباد ته بخترین جلوس سره روان یو او د عوامو به دا وي چې د عمران خان ګراني راوستي او ګراني راوستي چې دا اوس چې په کمراله نو ورته اوس غوړي وګوره غوړو وګوره دا چې او داسې چیني وګوره و تاسو را تیل وګوره د حالات کوم حالات ته ورسېدو. نو زه چې وایم زمارونه څومره زمونږ مسلمانان ولري کوم پښتانه دي چې دای خونن په ایمان او جوش او په جذبه سره خپل ځان قربان کړي په عمران خان او پرویز خټک باندې او زمونږ فخر پر پرویز خټک او په ابراهیم خټک باندې موږ په خپل خټک نامې فخر کوو چې ان شاء الله تعالی تا پسې به د دې پښتونخوا نه دومره جلوس دردي چې امید در به کوم چې دوی به په پنجاب نه چې په کراچۍ پورې به تا ته خپله قرباني درکوي. والسلام. عمران خان پرویز خټک پی ټي آی او د حکومت به ختمه وو اله به ان شاء الله صبرېږو غم مه کوئ ان شاء الله ښه او ستاسو ډېره مهرباني د کاري صاحب ستاسو د چینل چې تاسو د عوامو د دغه لپاره راوتي او تاسو کم از کم دې لپاره چې عوامو د ریلیف میلاوي شي نو ستاسو ډېره شکریا. دا سیار خان مونږ سره دی دا نایب ناظم دی د مراټیو او دی به هم درته ووایي دا زمونږ رور دی او دلته زمونږ نور ملګري کم از کم زمونږ یونین کونسل مصري باندې نه سره د پلین کوچ 70 ګاډي راووته دی سره دغه سیار خان تاسو څه ویل غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نبیل بھائی ستاسو ډیره شکریا چې تاسو مونږ ته وخت راکو بھائی. داسې چل انتهایی ګرانی ده د وړو د چینې د پټرولو د دې مهنګۍ خلاف مونږ راوتي مونږ د مولانا غونتی نیو چې مونږ هغه مهنګۍ خلاف راووتو سیور کا غلې شو وروره مونږ جدوجہد دی د ایم پی اے ابراهیم خټک صاحب په قیادت کې او د پرویز خټک صاحب په قیادت کې مونږ راوتي ان شاء الله تعالی باقاعده به مونږ هلته کې دیره اچو په اسلام آباد کې او تر کمې پورې چې د امپورټډ حکومت زمونږ مطالبات نه منلې مونږ ان شاء الله اسلام آباد نه راځو. ډیره مننه ډیره شکریہ.